پار وتل ضروری نه دی یعنی مسجد کې په دوران د خطبه کې د مانځنه پس تا راغلی ټول. قال حدثنا ابو بكر بن انس بن رياض قال حدثنا عبد الله بن امرانا ملانا لونغا مالك رضي الله عنه يذكر ان قبل النقل يوم الجمعه من مالك كان يذاع من فريق ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله انك من اموال وقاتل رسول الله ان يغيثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال انس رضي الله عنه فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قذاب ولا خيار ولا بيننا وبين السلام من بيت ولا یعنی دا سلع او زمون په میانس کې کور نو چې متصل فنا وا جبل سلع کتلا مغرب جانب ته او دا غیر شان یو وړو کې وندس کې د وریا وروخت الله قال فصلاه ورائي سحاب من الكرسي فلما توقفت السماء انشرت المنظر قال والله ما راينا تنتظر ثم نقل رجل من ذلك الباب في الجمعه المقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم فنم بذل شراغ عمر ته حضور د تحیت المسجد حکم نه کړي او په دیم ذل شراغ عمر ورته نه کړي اور هغه مخامخ د دروازې نه منبر تخکارې ده. وقال يا رسول الله انك من المال والصافي تقول رسول الله يمسكها قال فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكاب والجبال والجوار والاولياء ومنازل الشجر قال فانقطع وخرجنا تمشي فتنه في الشمس قال الشريك المسعد قال سمي الله وهو الرجل الاول وقال لا ادري باب الاستسقاء في خطبه الجمعه غير مستقبل القبله وبه قال حدثنا قال حدثنا على الاكام فمورو والجبال فغرنا والزراب زراب وړو کې غرته وي والاودي او پخورونو او منابت الشجر او چې کوم دیونه کې ځنګلونو باندې چې دیوه نو اوریا زوشری ده امون روته پنور کې رښتیا ته نه بسو کراته کې به کوله د بارا چې داسې باران شو داسې باران شو انا باب الاستسقاء باب الاستسقاء قبل الجمعه غير مستقبل القبله اوس خطبه کې استسقاء بغیر د استقبال د قبله نه کړی ځکه خطبه کې خو امام هم ته مخې او قبله ته اشاره نو قبله ته مقبول ضروري نه دي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه من مالك كان نحو ذلك ګور دې ته ګور دار القضاء دا کور هغه چې عمر سے په خپل خرج کې خرج کړي په سبب لراش نو دته به دار قضاء دیون عمر وي کور دې چې خرج شوی دی په دیونو د عمر اوس په ان هغه دې خو نه خو دروازه د غینم دی باب عمر ابن الخطاب ما قرآن شریف الته یادو دا جمعه داس شمال مشرق کې الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلك من الاموال والقات رسول الله وجئتنا فرقى رسول الله جو سلار سے مقصد اعتکاف دلته ځان دا خطر لکه دا دروازې دي کنه دغه دروازه باب عمر ابن الخطاب اوس هغه دروازونه بار له حرم جوړ شوی دی کنه نو بار نو مغه ته مخامخ دروازه دا غینم دی باب بلال انا ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال رجل ولا والله ما نراك من السماء من حامل ولا تضع منه وما بيننا وبين سليم من بيته ولا دار قال فصلاه الله لما تبسطت عند الناس من انصرف فلا والله ما رايت من صدق ثم دخل رجل من ذلك المال في الجماعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم من الصبح فاستقبله قائما فقال يا رسول الله عليك سلم الله وقال رسول الله بذكرها وعنا قال فرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا ندی سرینم دے خارج ابن حسن فداری دا عیین ابن حسن فداری رور دے خارج ابن حسن الفداری او معیو حدیث دے عناوین پہ مختلف دی باب الاستسقاء علی المنبر المنبر دا پاس استسقاء کو شبه
وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عوانة قال انس مالك رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعه اذا جاء رجل فقال يا رسول الله وحب المثل فادعوا الله يحسينا فدعهم فمسرنا فما كدنا ان نصلي الى منازلنا كما یعنی هلته ګرمي ډېرې خو دا حبس ني دا حبس مرطوب ملکونو دا پزړه چې بوج راځي سخته ګرمي خدا حبس ني خلق خپل کارونه کوي دا کنه ګرمي د دې نه زیاته خدا د ځړ تنګېدل پکې حبس سم فما زلنا ننتظر الجمعة المختلفة قال فقام ذلك رجل غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل علينا دا سوال نه کو چې خدای باران بند کړي دیو کو خدای د ضرورت په زینو کې په غرونو کې په خړونو کې په ځنګلو کې انا لا چې به دا څه کور یز با خواط لا چې به دا څه کور یز براسه مدینه ته مقامه ده تکشین فات شو لکه شین دند او بوچ انا لا ينتظرون ولا ينتظرون المدينة فلما يستفع بصلاة الجمعة في الاستسقاء استسقاء لپاره مستقل منځونه کې نوم ټیک تا حضور مبارک په خطبه کې استسقاء ویلا دیو جنا امام ابو حنیفه او استسقاء لپاره من سنت مؤکد نه ده دغه د حضور مبارک نه پدریو طریقونه راغله او کړي څلور ځله استسقاء یو ځل صرف منزله تل په نهم کال له هجرت او صاحبین ورته سنت او فتوا په قول د صاحبین چې بار ته موزي سنت وکي او به د قشان دعا کې او تحویل لري دا وکي انا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن سعيد بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلكت المواشي والمقطعه السبل فدعاه دا بار نراغه خارج ابن عيينه ابن حسن الفزاري خارج ابن حسن الفزاري وقال تحدث البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقام فقال اللهم على الاعكاد والظلال والاوديه ومناكب الشجر وانجابت عن المدينه انجاب الصوم دا څه وشلې د اوریازه لکه کپڑا چې سړې په میان وشلې اوریازه وشلې دا یو خواله بل خواله انا باب الدعاء اذا تقطعت السبل من تحت المطر وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد بن عبد الله بن ابي بكر عن انس مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصلوا من الجماع الى الجماع فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تحدثت بيوتهم وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والاعكاد ومن الاولياء ومناكب الشجر فانجابت عن المدينه في جهه الصوم باب ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمد نداءه في الاصفاء يوم الجمعه تحویل درې دغه مانځ کړو چې بار ته ولا وتلو او د استسقاء مستقل مونږ یو او خطبه کې چې کوم استسقاء کړي دا هي کې تحویل درې دانه نه کړي صادر نه دی اورولې انا وبه قال حدثنا حسن بن بشير قال حدثنا معاذ بن عمران عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر انه حول رداءه ولا استقبل القبله وباب اذا استسقى للامام ليستسقي لهم قوم بادشاہ ته وی چې موږ له استسقاء تنظیم وکړه بادشاہ له مناسب دي تنظیم ولوک اعلانات کی انا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن عبد الله بن ابي نبيل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعوا فدعا الله فمسكنا للجمعه الى الجمعه فجاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تحكمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والاعكاد وطول الاوديه ومنابت الشجر فانجابت عن المدينه انجاب الصوم باب اذا استشفى که کافران مسلمانان تراشي چې مسلمانان ته وي موږ د پاره استسقاء وایي یعنی نو خیر دی او دي کې ولا جایز ځکه چې دې کې عزت د مسلمانانو دی او ذلت د کافرانو دی تعالی راشي چې دعا راته انا لکه ابو سفیان ما
او مدینه کې په مکه کې قات او شاه په دې پیدا چې دا حضور جوړ خیری کړی نو دا نبی کریم ته دا استقام د خپل ولان دې دعا ورته چې باران په خله وره لکه فرعونانو چې تکلیف ورته موسی علیہ السلام ته عارضنا ربك فلما كشفنا عنهم الرجس ربك ها نعم مبارك بعض حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان وقال حدثنا منصور ونعمة عن ابي الضحى عن مسروق قال اتيت ابن مسعود رضي الله عنه قال ان قريشا نصروا من الاسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجهم سنبا حتى هلكوا فيها واكلوا البيت والعظام دا سقاط فراغ چې مردار وډوکی خوړل انا قال يا محمد انك تامر بسلك الرحم وان قومك قد هلكوا فدعوا الله عز وجل فقرا فاستقم يوم السماء بدخان مبين الآيات ځکه اوس به تکلیف لرکم خو یو بل علامه پر روانه ثم دعا الى كفر المنازل عادوا يوم نقصد البحث الكبرى يوم بدر وزاد اسبابنا المسؤول فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول غيثا فقد عليهم سبعا وسكنا سقوط المغرب وقال اللهم هو علينا ونعلينا سحرة الصحابة والراسين وكنا حولهم باب الدعاء اذا كثر المطر حوالينا ولا علينا دا بدعا کې خدای چار چاپیره وره په مونږ مواره دا بنوي چې خدای باران بند کړي خدای چار چاپیره وره د ضرورت په ځای انا وبه قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عبيد الله بن ثابت رضي الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا وقالوا يا رسول الله يقول حيث المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فدعوا الله يسقينا فقال اللهم اسقنا مرضين وعلم الله ما نرى في السماء فطلعت من السحاب فنزع السحابة ومن صرف ونزل عن المرء فصلى فلم ينصرف لم تزلكم كمن الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الصلاة إليه فهاتمت البيوت وانقعت السبل فدعوا الله يحدثها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا وتكشفت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قدركم فنظرت إلى المدينة وأنها التي مثل الأكيل اکلیل لکه تات پشان یعنی چاپیرت سپینو ریاض و میان کشین اللہ باب الدعاء صائما وقال لنا ابو نعيم بن بحير خرج عبد الله بن يزيد الانصاري وخرج معه براء بن عازم وزيد بن خلفة فقام لهم على رجليه قال ان غير من بني فقام صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم قال ابو اسحاق وراء عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم دا صحابي دې استسقاء په دې طریقه کړل وبه قال حدثنا عبد اليمان قال اخبرنا سعيد بن الزهري قال حدثني عباس بن مدينة ان عمرو وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس يستسقي لهم وقالوا فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه مسكون باب الجاهل بالقراءة بالاستسقاء وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن الله بن عمه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما في القراءة باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى الناس وبه قال حدثنا عبده قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباس بن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال حولا من الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم يحول رداءه ثم صلى على ركعتين جهر فيهما مخکې د خطبه وروسته ده د خطبې دویمې خطبې په آخر کې مخ قبلې ته استسقا وکړي انا باب صلاة الاستسقاء ركعتين النبي قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن بعض المسلمين عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقرب رداءه ام یو حدیث مختلف عناوین دي او مختلف مسلې ثابتې دا مسلو استنباط کار د فقهاو دی نو دا ابواب ټول د فقه مطابق دي الله
باب الاستسقاء في المصلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد النبي من ربه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل كل من المصلى ركعتين وقرب رداءه. قال سفيان واخبرني مسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين شماله. باب الاستسقاء والسنه في الاستسقاء. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد ان عباد النبي اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا او اراد ان يدعو ان استقبل القبله وحول رداءه. قال ابو عبد الله عبد الله بن زيد هذا ما دني والاول كفي. أغمق عبد الله بن يزيد شترشو صحابي ده عبد الله بن زيد ما دني ده أنا باب وقعنا ايديهم مع الامام بالاستسقاء. جمع دعاء په هيئت خاصه سردار غراله باب رفع النساء ايديهم مع الامام في الاستسقاء. هم بملا سنوچت کیو امام بموچت دا په استسقاء انا. وقال ايوب بن سليمان قال حدثني المصنبي والويس عن سليمان بن زياد قال يحيى سعيد سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى رجل اعرابي من اهل البدر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت المعافيه هلك الرجال هلك الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس ايديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون فقال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا وما زلنا نذكر حتى كانت الجمعه الاخرى فاعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديته ګوره یا رسول الله بشق المسافر تنگ شو مسافر د سفرنا ځکه ټول وبدي په لارو کې ومنع الطريق لار بند شي. بشق ایملا بشق د باخې نه جوړ دی باخه پس مکه نشي ګرځېدلی دا پنجو والا مارغه ښکاري نو په منځله د باخې شو چې پس مکه نشي ګرځېدلی دا ملا دا لازمي معنا ده. بشق سوار المسافر و باشقا باخه پیژنې ښکاري مارغه د شکري پشه شکرې باز او دا تور توکر کی دا پس مکه نشي کېناسته او توتیان چا چې په پنجه هغه نشي کېناسته. وی مسافر تنگ شد لارې وبدي ټوله. وقال الويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سنن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياض الصيف. لا سنه دم نو چرک کی طرفونه را تخکارش ا وخت کې کمیس نو صادر پتو کړو ځام حضور پاک کله کمیس اغوسته دي کله به صادر تو صحابه ټول داس کمیس لګو او کمیس خو دا تاسو چې کوم جامع غوسې دا د خلفای راشدین نو کاغه مولي دي تاسو به چې دا خدا خبرونه مولي را پاتې دي لاندې لنګ او د پاسه ساده دا چوغي او لوی پټکی او دغه دا هر وخت نو کله نه کړه په خدای چاله ورته انا بعد وقت الامام يدعو في الاستسقاء. لا سنه بوچت کی امام په استسقاء کې قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى دې ته ګوره انس بن مالک وای حضور مبارک بلا يرفع يديه في شيء من دعاء الا في الاستسقاء. لا سنه بنوچتل په دعا کې مگر په استسقاء کې دل تمراد د نفي نه نفي د مبالغه ده یعنی دومره لا سنه بنوچتل په لکه په استسقاء کې چې ځکه دو دیر شو حدیثو کې درفع الیدین ذکر راغلی چې لا سنه بنوچتل او لاسونو چتول په آداب د دعا کې لیکي. البته چې کوم د دعا بغیر د لاسونو چتول راغله د ال لاسونو چتول نشته لکه اللهم انت السلام کې نشته یا د اذان پس دعا د وسیله خلق کې دي کې نه راغله مالته باستدلال بالعام نه کې چې کوم دې کې نه راغله تمنه کې او چې کوم دې کې نه ذکر دې نه عدم ذکر او کلاسونه دې چت کړو نو خیر ډوډۍ نه پسم لاسونو چتون نه راغلی دعا راغلی ده زور پاک دعا کړې ده شام کې علما دعا کړي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اكل طعامكم الاباء وصلت عليكم الملائكه ونزلت عليكم السكينه وافطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم واكرمهم
دا دعا به کو لاسونه عام دعاګانې د ذکر په شکل راځي په استسقا کې ډېر لاسونه اوچت کړي داسې نو دا لا يرفع راجع دی مبالغه ته دومره لاس نه دی اوچت کړي لکه استسقا کې چې اوچت لاسونه اوچت کړي دي په قانون انبیاء کرام اوچت کړي الله چې باران وشي نو سبب رسول دعا ذکر کی اوس طیب لفظ راغلی دی په حدیث کې نو صیب پسلا کا صیب المطر او کا صیب من السماء فی ظلمات مراد و برق وقال غیر صعب و صعب یسوب دا صیب فاعلون ده صیبون دا صعب یسوب نره یعنی معتل العین ده او صیبون صیبون جوړ شوی دی لکه سیدون میتون حینون لینون دا ټول سیویدون میویتون حیوینونو او لیوینونو نو مو پایی بدل شو یی پایی کی مدغم شو صعب و صعب تا پدی خی چې مجرد او مسجد دوار پیو مانا دی او دا یسوب صعب ترا دی صعب یسوب او اصحاب تا تخی گولی تاسی طالبان وی چی میزان و سخت بینی ویلے او دورا بوئی نظر تداخی گولی چی دا مجرد و مزید دوارا را دی انا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله عن نافع عن المقاتل دین معلومی چی علم دا لغت دیر ضروری دے صرف و نحفظ دا کول ضروری دے طول علماء دا دا واجباتو ندی ذکر دا قرآن و دا حدیث معنا پا صرف و نحو بانے بنا چی تا فاعل نپیجن مفعول نپیجن نو معنا بے سنگوں کی مجھول پدے معلوم دے معلوم پدے مجھول ہے فاعل پدے مفعول و مفعول پدے فاعل و معنا میں غلط ہے کہ نو صرف و نحو واجب یو غیر مقلص لیکن مارتی دا ستر نورستان شان میں دا سشید وی منگ دا سیبے پا نحوی پسی نو زمائی تا نورستان کے نحوہ جوڑا کر غیر مقلد نزیات احمق قوم با دنیا کی معنی دلی لیکن علمی پختنی کر علم نوی گرانوانی دا علم دا وجنا بس دیتا اجر تشتا ہدایت اجر تشتا بخاری وی وصو بابون بس خلاص فاضل بشی دا فضول طول حدیث نوی یوسو اباو پکیو گو بے دعوی کی فبریت اللہ سراکن کی زعل حدیث انا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قال اللهم طيبا نافعا تابعه القاسم بن يحيى عن عبد الله ورواه الرسول الوزاعي وعقيل عن نافع باب من توصل في المطر حتى يتحاضر على ركبته کسڑے باران تو ادریگی او گیرہ باندے راو بیگی نو خلا حضور پاک بکل ادری دور یہ حدیث و عہد بربه دخلید دربار نتعذر آغلے انا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا امتحان پرچما ترمذی کتلے دا بخاری بس همت ران دمرا گرمی دا شزل را سبان بخاری میں نہ کتلے اور ترمذی میں کتلے وہ پاس ٹولی ہے انشاءاللہ قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي حسن الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم والد مريم والجماعة قام صلاة عربية فقال يا رسول الله هلكت المال وجعل يا رسول الله لنا أن يسقينا قال فرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وما في السماء فضعته قال فسار الصحابة أمثال الجبال ثم لم ينزل جيعاني كجبال أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر ولا لحته قال فمسرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعض الغد غد مشدد من الغد مخفف فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تحتم البناء وغرق المال فدعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال ثم جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا تخرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة فشان دا حوز دا دنگ دا یعنی مخامخ زید مدینی دنگ کاری دا تکشین و بچ ولاری غشین دنگ کاری دا مدینی منوری مخامخ زید که دا دنگ پشاک کاری دا که چاپی دا سپین و ریاض وا
او دا پکې شینو داسې لکه وچه کې چې شین ډنګ دی دا اوبه وی مدینه کې چې کوم فر راغلی دی وادي قنات یو میاشت روان نه دا خو وادي قنات بار دی هغه وادي بطحان دا وادي قنات دی دا دغه ته چې راغلی مغرب جانب ته د مدینې منورې جامعې سره خواته او د دوه قبلو جماعت نه مخکې وادي قنات هلته په مدینه کې خو سیندونه نشته په ټول عربو کې نه نهرونه شته نه سیندونه چې باران وشي نو په دې خړ پل دی او سړک دی پینای کې د اوسپنې دروازې لګولې دی نو هغه اوسپنې دروازې بندې کړي نو د اوبو درېږي نو لوی دریاب چې جوړ شي نو خلک دې تماشې دی او خواته وټلې موټلې دي ناسي چې مسکی پودینه پکې واچي دا سړي چې اسکی افغان هلته اوبه یو لوی نعمت چې ځکه اوبه نشته نهرونه نشته هلته بجلي ټوله د تیلو نه جوړېږي دا اوبه چې دلته وینئ دا اوبه نشته هلته سم جوت باران ته وایي چې که څوک به راته د بار نه ته خبرې به یې کولې وي ډېر لوی باران وشو ډېر ښکلی باران وشو ډېر مزېدار وشو اول ته عجیبه کار دی نن باران وشي سهله نرخونو کې فرق پې ارزان شي غوړي ارزان شي دا پخوا به د بانډیسیانو اوس خو ټول دغه څیزونه راځي بند پیکټو کې نرخ یو وي خو پخوا به بانډیسیانو دا پې راوړل وړي به یې راوړل شات به یې راوړل هر څه نو هغه به یکدم ارزان شو پې به ارزان زموږ زمانه کې دا بند څیزونه نه فریجونه او نه ایسي او ګرمه زمانه وبه قال حدثنا سعيد بن ابي بكر قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت ريحه شديده اذا چې هوا باران کنه دا هوا د باران په مناسبت کې ذکر کوي ځکه اکثر د باران نه مخکې واره والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اکثر سیلې راشي به وروسته باران راشي نو چې سیلې براله د سید الکائنات طبیعت په خفاو چې څو پورې به یو خبره واضحه شوې نو باران به نو شوي یا به عایشه بیبي وایي خلک چې وریځ وویني او سیلې وویني هغې خوشحاله شي او ستا طبیعت باندې بوجي څه خبره کو عذاب را نشي چې څومره عارف بالله وي د خدای علم ورته زیاتي امره د خدای نه زیات یېرېږي دا مونږ چې نه یېرېږو مونږ جاهلان د خدای په لوی او د خدای په قدرت او د خدای د لاوبالي په شان چې خدای بې پروا بادشاه دی د پیغمبرانو هر وخت نظري هر وخت د خدای نه ډېر یېرېږي الله وكذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نسكت بالصلاه ده پدا کی ویلو کا جنگ خندق الله قال حدثنا سعد بن حكم عن مجاهد بن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسكت بالصلاه ده سبا بعد زمانه پاره د فتح ذریعہ وګرځیدا بعد په خدای را واستو ټول ورسلنا عليهم ريح وجنودا لم تروها الاحکار او خیمه ولا ټول چتک او قوم عاد په دبور حلاشي فارسلنا عليهم في ريح صرصرا في ايام النحسات اللي نذيقه ريح صرصرا في ايام النحسات هغه د مغرب جانب هوا ایت بعد دبور وي او د مشرق د طرفه چې هوا راځي دی ته بعد سبا وي نو حضور مبارک وي بعد سبا زمانه پر خپل ذریعہ د فتح وګرځولا او بعد دبور د قوم د عاد د تبعه ذریعہ وګرځولا دا منی کې چې کوم بادونه راځي دی ته دبور وي او سپرلی کې چې کوم راځي دی ته بار سبا وي باب ما قيل في الزلازل والآيات زلزلې او علامې د قدرت دا به راځي د قیامت کې زلزلې زیاتېږي استاد لومبۍ سخته زلزله په سن 35 کې په کوټه کې راووت نو ښار یې ډېر هلاک کړ او ډېر خلک پکې مړه او دا ګیس راووت ځکه زلزله ګیسي ماده یا د ګرمه مادې د ځمکې نه په زور راوځي نو ګیس د هغه وخت نه دریاب شو دا سوی ګیس دا سن 35 کې په مئی په میاشت کې په کوټه کې زلزله راغله اوس زلزلې سات په سات زیات آتش فشان غرونه د غر نه اور راخیږي بلیږي
وفيه قال حدثنا عبد اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الزناد عن عبد الرحمن بن هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتحصل علم نمرات کم علم ده سکولونو کالج او انګریزي ده کو يقبض العلم علم د شریعت په ختمي الله تکثر زلزلې بزیاتش ويتقارب زمانه با نزدیش د نزدې کېدو څه مطلب یعنی وخت په تیریږي زر زر زمانه نه برکت لار برکت دې ته وي سړی په لکه زمانه کې ډیر کار وکړي پخوا علماء په لږ لږ وخت کې ډیر کار اوس به وخت تیریږي هېڅ کار به نشي کولی زمانه به بې برکته شي یا اهل د زمانې به ټول یو شان شي ټوله دنیا کې به کوټ پتلون شي او دا غاړې ته د خرلکې او انګریزي ژبه او انګریزي تهذیب او انګریزي ولاړه یتقارب اهل الزمان د زمانې خلک به نږدې شي یو بل سره اوس ټوله دنیا لکه د یو جام په شان ده مسلمانان حاکمان هم دا کوشش کوي چې موږ د انګریزانو په شان شو د سعودي عربو حلال ته جامې اوږدې اغوندي خو چې بار ته لاړ شي کوټ پتلون کې ګرځي یا زنانو د کوټ پتلون کې څه وي دلته بالکې ځوړند کې یو کوټ پتلون به اغوندي او ښځو جامې خو د مخکې نه خرابه شو نو اهل زمان به یو شان شي نو اوس موجوده حاکمان تاسو وګورئ شمه فتنې دا ګړبړ دا ډلې بازۍ لکه غیر مقلدین شیعهګان قادیانان چکرالیان جماعت المسلمین والا توحیدیان عثمانیین دا فتنې دی دا به ډېرې شي انتشار به او دې کې د یهودیانو عیسایانو بالواسطه دخل وي چې څومره مسلمانانو کې انتشار یې هغې ته لاره کولاویږي او ځان لڅه نو دا چې څومره غلط تحریکونه دې سره شاته انګریزان او یهودیانو کې یو خفیه تنظیم د عربی کې ورته الماسونیت وایي نو هغه داسې هغه دوی په ټول جهان کې خفیه هغې ځان سره بعضې مسلمانان هم ملګري کړي بعضې نور خلک هغه انګریزي کې نوم را نه شي نو هغه معصومیت دا ځای هم د هغې مرکز نو هغې په ټول جهان کې خواري ځان اوس هغه تحریک خلاف قانون دی پاکستان کې نو اوس یې په نورو نومونو دا خیبر لاین دی او دا خیبر کلب دی او دا لاین کلب دی او دا روټري کلب دی دا یهودیانو کلب جماعت ته وایي انجمن نو فری مثل دا تنظیمونه خفیه او خلک ځان سره ته ما سره ملګري شه خدمت خلق به کوو غریبانانو امداد به کوو دا به کوو لکه اوس انجیوز چې راغلي دي دا د یهودیانو د عیسایانو تحریکونه دي او دا غرض باندې مسلمانانو کې هغه جذبه دي نه یاري جنګ چې اسباب هغې سره ډېر خو جهاد نه لري ځکه جهاد د دین په جذبه وي هغه د اسبابو ته نه ګوري هغه ورځي کوي چې سړی خپل مرګ کې خپل عزت ګڼي او د دنیا او د آخرت کامیابي لاره چا نه هېرېږي نو دا انجیوز چې نن سبا راغلی او دا لاین کلب او روټري کلب او خیبر کلب دا د یهودیانو عیسایانو تنظیمونه یو عجیب ما سره بلد اخبار کې تصویر راغی رب نواز حاجي خیبر کلب روټري کلب له 15,000 روپۍ ورکړي ما سره مې نو باید دا ولې دا خدمت خلق کوي غریبانه ما ته په خپله ولې نه کړي دا مدارس کې لاړ شي او مدرسې له پیسې ورکړه دې خبیثانو له ورکړي تاسو کوم ځای کې میټنګ کوم میټنګ هم په انټرکانټ هوټل کې کوم ښه د غریب خدمتګار په انټرکانټ هوټل کې اجتماع کوي چې هلته یو پیاله چې په 50,000 روپۍ ورکوي نو دا یهودي تنظیمونه نو دې ته فتنې وایي ویکسر الفتن قوم کې به فتنې زیات او د حرج معنا کې حرج ګړبړ څه ته وایي قتل
اوس دا نه وینې درې دلته مړه شو څلور دلته مړه شو پنځه دلته که اخبارات مو کتل حیران به شي خلکو ته دا مرګ داسې ښکاري لکه د چرګوټي مرګ مال به زیات شي طالبانو سره ملیانو سره به لا پاتې نورو خلکو دا خلک لیډران بعضې ملیانو ته به زه په قار شم غریبي ده او غریبي ده او غریبي ده لکه غریبي ده که ایمان کم دی دا خو د حضور د نص نه تاسو خلاف خبرې کوئ هغه ایمانداري به زیاتېږي تاسو یې غریبي ده یو لیډر ملا ته مې اوس مړ دی ولې د سوشلیزم حمایت کوي نو یاره غریبي ده دغه دی ما غریبي کم ده پخوا به یو محله کې یو کور دغه خوړل وخه اوس هر کور خوري قسم دی ما سبق وی زه به قسم دغه ته چارسدې بازار ته لاړم د څلور نیمې نو غوښه به مې راوړه یو نیم پاو په 12 انې تېر وه نو یو نیم پاو غوښه به مې راوړه په ورځ په هغې مو ټول کور ګزاره کړه اوس تېر او د تېرالو څومره ته ګرانه ده اوس ډېره ده نو د مال کمی نشته مال طالبانو دا خوړل زه یو جومات کې ډېره انګولې به کله نو نارنج وپای نو نارنج نو اواز دا داسې که مالګه ون پرې واچولو ډوډۍ مو وخوړه هغې به دومره خوند و چې دا چرګ نه زیات ځکه چې سړی وږي که نه نو هغه غوږ هم نه ویني نو نارنج سره به هم ډوډۍ خوړه اوس د غنمو ډوډۍ ما سره یو ځل زه به یې مولا وم یو جومات کې حمام نو بدخشانیان را سره دیرو دا فنون یې هغه مېره وه هلته جوار خلک وي پخوا به دلته ټول جوار وخوړ موږ هم جوار خوړ د غنمو ډوډۍ به پراټه خوړی کېده سارچیو سره یا چې میلمه له به یې ساتلو عامو خلکو به جوار خوړل نو ما ته وایي دا خلک څنګه مردار خواره دي کابل کې خو جوار چا نه خوړل او بدخشان آباد علاقه ما شکر وباسه چې ډوډۍ راکوي که دا هم نه راکوي زمونږ په ساق چې تاسو سبق ځان له وایه که د قوم له وایه قوم څه حق دی نو جوارو ډوډۍ به یخې انګولي به کله به انګولي نو اوس خدای ډېره غنمو ډوډۍ خوري طالبان او انګولي خوري والد صاحب مې د سوات کې ډېره زیلی به هم د کدو پخه کړه زیلی چې دا سره روغه زیلی به د لوکې طالبان چړیانو به ډوډۍ راوړه هغه به ویده اوبه راوړه چې هغه به اوبه ولته دوی به ډوډۍ خلاصه کړې وه نو بیا به چړیانو داسې کار کوو چې هغوی به په لاره ځان مړاو تاسو خو مزي دي نه چړیانو تاجر شته نه غوستو تاجر شته او ګرمې د غنمو ډوډۍ نو اوس ډېره فراخي ده ګورې چې د دواړو جهانو سردار څه ویلي دي هغه ټول حق دی ویکثر فیکم المال مال به زیات شي فیفیض مال به بیږي یعنې ډېر به وي یکثر دا شکر وباسئ ګورئ ها دا تکبر په غرض نه یم تحدیث بالنعمت د خدای د نعمت یاد چې خدای ډېر احسان کړی غنمونو ډوډۍ د انګولي چې د ګوړې چې به خلکو څکلی سبقتنا تعلق نفسه دي حديث تقوله حدثنا محمد ده حديث نظر عليه عن ابن عمر وسيد الكائنات يوزن دعاء كولا والله مبارك لنا في شامنا وفي يمننا خدای په شام او په یمن کې برکت واچ قالوا وفي نجدنا قربان نجد میات لا درې واړه کټه علاقه یمن جنوب ته دی شام شمال ته او نجد مشرق مغرب ته دریاب
بیا حضور وی خدای برکت واچے په شام کې او په یمن کې وی قربان نجد تم دعا وکړه وی نه هناك الزلازل انت بزلزلې راځي والفتن فتنې به راځي وبها یتلو قرن شیطان او د شیطان حکر به د نجد نه څرګندي دا چې څومره ډلې وینې که نه د دې تعلق به نجد سره نجد مشرقي جانب ته وي د سعودي عربو نو نجد هم پکې داخل دی عراق هم پکې داخل دی کوفه او بصره هم داخله ده نو دا ځکه کله چې تعبیر په مشرق سره راځي او کله نجد سره نو دا د فتنو معتزله کې دي که شیعګان دي که جهمیه دي که مجسمه دي که مشبهه دي دا ټول د نجد او د عراق نه پیدا شوي دغه د مرکزونو شیعګان هملته پیدا شوي دي او دا معتزله وی دغه طرف ته به فتنې وي او د شیطان ښکر به راوځي شیطان ښکر نه څوک مراد دی حضور پاک تعین نه دی کړی نه مونږ تعین نه شو کولی خو لوی ښکر د شیطان خو دجال دی دجال به د نجد د طرفه څرګندي خراسان نه به راوځي احادیثو کې راځي خراسان مشرقي علاقه ده ایران خراسان صوبه ده وصل نو دغه ځای نه به راڅرګند شي نو نجد ته به راشي نجد نه به راشي په یمن به راتو شي حجاز مقدس ته مکې مکرمې ته هلته به داخلي دین شي مدینې ته به راشي مدینې ته هم داخلي دین شي ملایکې نو بار به په خوره ځمکه پړاو واچي بیا به لاړ شي اسرائیل ته اسرائیل کې یو ښار دی لد ورته وایي اوس هوایه ډله هلته هلته د عیسی علیه السلام وجه نو دغه ځای نه نو قرن الشیطان به د دې نه څرګند سو علما مراد ته شیخ محمد بن وهاب هم پکې داخل صحیح نه ده بعضې تشددات پکې مونږ مخالفت کوو په بعضو خبرو کې خو مجموعي اعتبار سره مسلمان سړی و لږ خمخل و خمخل په دې کان یتسرع فی الافتاء حکم لګولو کې به یې تلوار کول نو دا شان مرشاه صاحب وایي كان رجلا صالحا ولكن كان قليل العلم بليدا لگ علم یو قمقلو متشدد نو طائف خلق د ابن عباس زیارت کوي او حکم یې په د شرک نو 15,000 خلک یې مړه کړل هلکه په زیارت څوک مشرکان کېږي او داسې نو د شاه صاحب لیکلي دي یعنې دا آخري کلمه ده انصاف چې کان قلیل العلم بلیدا یتسرع فی الافتاء تلوار به کوله په حکم لګولو کې نو اوس هم نجد کې دا کار دی نجدیان چا توسل وکړو نو مشرک شو هلکه ولې دې کې خو د شرک څه معنا نشته نو څوک ورته بدعت وایي څوک ورته شرک وایي نو دې سختي ده چې څوک مخالف وي بس هغې باندې حکمونه لګوي نو تعین خو حضور نه دی کړی دا خو موږ نشو ویلی خو دجالین او د فتنو سرونه او دا اکثر د دغه علاقو نه را پیدا شوي چې د دواړو جهانو سردار ویلي دي نو زموږ خو په ایمان هناک الزلازل والفتن نجد ته به زلزلې قسم دی دا ما په خپلې لیدلي دي چې هغې سخت طبیعته دي سخت خویه دي موحدین خو دي خو سخت طبیعته دي او سخت خویه دي نجد د یمن او د شام خلک نرم طبیعته خوش اخلاقه نو چې څنګه حضور پاک ویلي یمن ته یې دعا کړې ده شام ته یې دعا کړې ده 2 ځله 3 ځله ورته نجد یاد کړې شو نجد ته یې دعا ونه کړه هناك الزلازل والفتن وبها يتلو قرن الشیطان د شیطان ښکر به د دې ځای نه راڅرګندي نو لوی ښکر خو دجال به هم د دغې طرفه راځي او واړه فتنې او لوی ټولې په دې کې داخلي شي ځکه فتنې یاد کړي اوس یو سوال دی د طالبانو چې ښه نجد طرف ته فتنې او زلزلې نو په کار خو دا چې دعا ورته وکړي چې په خپله وایي فتنې د دې طرف نه به راوچتېږي
او زلزلې به راوچتېږي. دا د سعودي ملیان دا ټوله بخاري نه وایي، بخاري سره یې دومره نه لګي. که نه اصحاب الکتب پر یدیک یو دلیل کې پیش کوي، خو ټوله بخاري نه وایي، ځکه دې کې تبرکاتو ذکر دی. د حضور په ویښتو تبرک کړی د صحابو په امسا وروسته به درله راشي. نو دوی خو دې څیزونو سره ډېر مینه نه لري، قایل یې نه دي، نو ټوله بخاري نه وایي. یو لبنان کې عربي سره بس کې ناست و، یاره په عجب هم کې څه سړي تېر شوي دي، داسې د ګزارې واله. ما یې لکه څوک وی لکه امام بخاري. نو ما وی چې ته د امام بخاري ته د ګزارې واله سړی وی، نو پاتې وي زناوره تاسو څه کړي دي، څه شی هم کړی دی. چې چا څه کړي دي هغوی خو په دې خبرو فخر نه دی کړی چې زه عربي یم. هغوی خو یې پلارم اسلام دی او مورم اسلام، او چې تاسو په عربیت فخر کوئ زه عربي یم عربي یم عربي یم، نه عربي خرې کې ټټوي. لکه زموږ دا پښتانه پښتون 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 څه شی دی؟ پښتو ژبه څه د قرآن ژبه ده؟ که ستاسو پښتنو څه کړي دي؟ دا خر لکې پښتون څه ته وایي؟ دا خر لکې ته ضدي جاهل ده. نه پښتون هلکه پښتون خو غیرتي انسان ته وایي چې غیرتي پکې حیايي پکې دیني پکې دغې ته زه پښتون وایم. او چې غیرت پکې نه دین پکې نه حیا پکې نه په ژبه خو څوک څه شی نه دی. ژبه خو د تعبیر ذریعه ده. کوستانې وایي زما ژبه د هر چا نه غوره ده، شمالي اتحاد وایي زما ژبه فارسي د هر چا نه غوره ده، ایران وایي زمونږ ژبه. دا دلته کونسل خانه نه د ایران، دا دواړه مشران یې دوه ځله ما له راغله، کور ته م راغله چې موږ به استادان که د استادانو ته تربیت د فارسۍ وي چې موږ ورته ورکړه. ما یې زموږ هغوی ته مې وایي زموږ استادان چې فارسۍ تربیت، فارسي څوک څه کوي؟ فارسي کې څه شی دی؟ یو زمانه وه چې سرکاري ژبه وه، خلکو پکې رغبت لره. اوس خو سرکاري حیثیت هم د یو ملک ژبه ده، نو څوک یې څه کوي؟ څه علمي ژبه نه ده، د کتابونو ژبه نه ده، د ساینس ژبه نه ده، د ایجاداتو ژبه نه ده، نو فارسي څوک څه کوي؟ نو په ژبه فخر کول من حیث الژبه چې زه عربي یم عربي یم، دا په عربو کې جاهل جمال ناصر هم په دې تباه شو خر. او د عراق دا صدام حسین لا اله والعزة للعرب، دا خر هلکه عرب سي چې چا څه کړي دي هغوی دا نه دی ویلی چې زه عرب یم، هغوی وایي زه مسلمان یم. هغې ته بلال حبشي او صهیب رومي او دا ټول یو. ابو لهب سپېره دی او ابو ذر بختور دی، بلال حبشي بختور دی او لوی لوی کبارا چې مړه شوي دي د کافرانو سپېره دی. نو ما هغې عربي ته وایي ستنم جوړه کړې ده، جانماز هم جوړ کړی دی، مسلم تصویر جوړه کړي، دا هم ټول له بار نه راشي. هلکه دا سړي ده دی مانې هلکه تعجب مونځ یې کړی ډېر. نو دغې طرف نه به فتنې را پورته کېږي. اوس هم دا فتنه د عدم تقلید د دې شاخونه دا خواره واري باندې. نو دا فتنې هناک الزلازل و فتن دا مسلمانانو کې انتشار پیدا کړي، تفرق. نو سوال دا دی، سوال مې ورته ونه وی چې د دواړو جهانو سردار وایي نجد طرف نه به فتنې را پورته کېږي او زلزلې، نو خو دعا ورته پکار وه چې خدای فتنې مه راولې، خدای زلزلې مه راولې. نو چې ته پوهېږې سید الکائنات ته معلومه چې خدای ورته ښودلي دي چې فتنې او زلزلې به راپورته کړي، خو دعا پکار وه، امت دی. نو حضور دعا ونه کړه، شام او یمن ته کوي او دوی ته نه کوي. نو راز خو خدای ته معلوم دی. خو ما د استاد صاحب نه اورېدلي دي شاید چې حضور پاک ته تکوینا دا معلومه وه چې دا کار به خامخا کېږي. نو چې خامخا فیصله شوې ده د هغې نه پس دعا کول ورته بې ادبي ښکارېده.
دا خو چې خدای یو خطي فیصله کړي خزائے مبرمه به به سوال نه کوي مونږ خو سوال ځکه کوو چې مونږ ته دا خزائے مبرمه پته نه لګي نو چې حضور پاک ته خدای ښودلې وه چې تکوینا خامخا به دا کار کېږي هلکه ټیم ته ګورئ ښه خامخا به دا کار کېږي نو حضور مبارک سکوت اختیار کړو یې ورته وکړه ځکه دا خو د خدای په فیصلې یو قسم اعتراض دی خدای وایي زه به کوم بیا د وینا پاتې شو دا رزق نه مراد شکر دی تاسو د خدای شکریه په تقدیر سره کوئ یعنی چې باران در باندې وورېږي نو تاسو وایئ دا د فلانکي ستوري وجه وه دا د فلانکي برج وجه وه نو په ځای د شکر تاسو ناشکري وکړئ هغه څیزونه غیر د خدای ته منسوب کړي خالق خو خدای دی ستوري څه کولی شي او برج څه کولی شي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن مسعود عن زيد بن خالد بن جهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه. دا مونږ ویلو حدیبیه کې عمر د اسباب بیان کړو چې درې قسمه اسباب انا هغه تاسو کوي چې دا سبق سره تعلق لري لکه سبا زیری وشي نو څنګه مخاله دا چالي کړی دی تاسو څنګه مخاله انو چټي خو بنا وخت کې دا وځه چې شروع وروسته چې په انتها وروسته تاسو چې څنګه خوخه یا غشان وو هوايه هي یو تفس په یو ثاني منفس انا دا کمزور لحاظ پکارې څوک د لور نه راځي کنه شابه قال أصبح من عباده المؤمنين وكافر صاحبهم قال موسى عن رسول الله وصدي فذلكم الذي كافر من الكوكب وأمامه قال منهم كذا وكذا فذلك كافر به ومن الكوكب باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. باران کله برازي یو علامي دی هغه ته علم قطعي نه وایي او یو قطعي علم چې کله برازي څومره به فایده به که نقصان به چاته به ضرر او چاته به خیر د دې تفصیلي امور او علم بغیر د خدای نه بل چاته نشته لکه د حمل هسې خو چې ښځه سړي وویني چې واده شي او غټه خېټه یې راوځي خو وړوکي طالب هم معلومولی شي چې څه شی پکې دی حمل شته جامې خوا چې سړي وویني خو دا ویل چې هلک دی که جنۍ ده بختور دی که سپیره دی خوی خصلت به څنګه عمر به څنګه او رزق به څنګه دا تفصیلي علم خو بغیر د خدای نه بل چاته نشته او په علامو بعد څیزونه لیدل دی ته علم غیب نه وایي انا وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعلم رضي الله به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن کتاب الایمان کې متیر شو باب الکسوف کسوف دې ته وایي نور تندر نیول او خسوف د سپومې تندر نیول یو خو د دې طبیعي اسباب دي نور هغه وخت کې تندر نیسي ما ته ګوره چې سپومې حایله شي د لمر او د ځمکې په منځ کې نو دا په دیرشمه راځي یو کم دیرشمه سپومې لمر ته مخامخ نو چې لارې یو شي مدار نو سپومې حایله شي زمونږ او د لمر په منځ کې لمر راته تور کړي ځکه د سپومې خپله رڼا نشته هلکه خړه ده د ځمکې په شان لمر رانه پناه کړي کله ټول پناه کړي که لمر په اوج کې او سپومې په حدیث کې یعنی سپومې لاندې لمر اوچت وړوکي څیز هم غټ څیز پناه کوي او کله د دایرې په شکل پکې داغ جوړ شي کله نیم پټ کړي نو کسوف په یو کم دیرشمه او دیرشمه د میاشتې راځي همیشه او خصوص د سپومې تندر نیولو ته وایي دا په څوارلسمه پنځلسمه د میاشتې راځي ځکه د ځمکې سورې دی دا فلک زهرې ته رسېدلې زهره ستوري د ګازرې په شکل داسې نو که په د سپومې لاره په هغه سوري کې راغله نو سورې پرې ورشي په سپومې نو سپومې توره کړي کله نیمه پکې توره شي چې نیمه پکې راشي کله پوره توره شي نو خسوف القمر
واقع کېدل د ځمکې دي په مابین د سپومې او د انور کې، او کسوف القمر واقع کېدل د سپومې دي په مابین د ځمکې او د انور کې. دې ظاهري اسباب دي. او د انبیاو کرامو دا کار دی چې ستا نظر به اوچتۍ د دې نه، تا ته به وایي دا وضع چا جوړه کړې ده، د انقلاب پکې چا راوست، دا حرکت څوک ورکوي، ټیک د سپومې خو داسې شوه، خو دا چا کړې ده، دا نظام چا جوړ کړی دی، او تا تخیل چې دا تغییرات په عالم کې څوک پیدا کوي، د دې موجود او جوړونکي خو خدای دی. نو ته خدای ته دغه وخت کې رجوع کوي، خدای رعایت کوي. نو شریعت د ظاهري اسبابو نه انکار نه کوي، خو ستا نظر په هغه لوی ذات اچول غواړي چې اسباب د هغه په لاس کې دي او په قدرت کې دي، ستا نظر اوچتول غواړي. خلق خو چې باران ویني سیستانان وي د وریځې نه راځي، انبیاء کرام وي د خدای په حکم راځي، نو هغه د وریځې نه هغې انکار نه کوي، خو ستا نظر اوچتی چې وریځې نه ټیک ته راغی، وریځ څنګه راغله، وایي دا د سمندر بړاس دی، سمندر څنګه راغی، نو هلته چپ شوي، یاره دا د قدرت کار دی. نو چې قدرت کار دی نو د اول نه وایي چې دا باران د چا کار دی. مونږ وی خلقو ته وایي باران خدای کوي، دا واړه د ساینس ماسټران یې د سکول کې جوړ شي، ای مولیان په ساینس څه پوهېږي، دا خو د وریځې نه دی. د ځناورو په دومره ساینس مونږ پوهېږو، خو د هغه وریځ د کوم ځای نه راغلی، نو اخري مونږ د چا سره تړلي دي. ما بالعرض او ما بالذات که منطق ویلي، ټول ما بالعرض منتهي کېږي په ما بالذات، ما بالذات خدای دی، هغې به سلسله د اسبابو ولاړی. تاله ګرمه پیاله چای څوک درکړي، ته دا سړي نه تپوس وکړي چې دا پیاله یې ولې ګرمه ده، هغه به وایي د ګرم چاینک نه واچولې شوه، ټیک ته چاینک کې ولې چای ګرمه ده، هغوی د ګرمې پتیلې نه واچولې شوه، صحیح ده، ګرمه پتیله کې ولې ګرمه ده، هغوی په ګرم اور پرته وه په نغري، صحیح ده، نغرې ولې ګرم دی، هغې د لاندې اور بلېده خشاک، نو اور ګرم دی، اور ولې ګرم دی. ودرېده سوال کړه، ما بالعرض ټول په ما بالذات ودرېده. حرارت د انور طبیعي صفت دی، ته به اور کې په خپله ګرمي ده، اور په ګرمۍ کې بل چاته محتاج نه دی. داسې نشي ویلی چې نور دا اور ځکه ګرم دی چې خشاک ګرم دی، اور د څه نه پیدا کېږي، نو خشاک ګرم دی، خشاک خو یخي. نو دغه شان سلسله د اسباب ودرېږي په یو ذات، ذات د خدای ذات. نو د انبیاو کرامو د شریعت دا کاري چې ستا نظر مخکې کول غواړي، ته هوښیارول غواړي، که کسوف او خسوف وینې زر خدای ته سجده وکړه چې د انقلابات او دا نظام او دا تغییر په دې کې دا خو د خدای صفت دی، دا خدای داسې جوړ کړي دي چې کله لمر پټ کړي، کله سپومې پټه کړي، او انسان ته خپل قدرت رعایت کړي چې وګوره زه د لمر پټولی شم او سپومې دله پټولی شم، دا زما په اختیار کې دي. نو ستا څه حیثیت دی چې مجرمې او ګناه کې او نافرماني کې ته به کوم خواته، نور سره د غټواري نه خدای پې بدلېدل راولي، نو ستا خو څه حیثیت نشته. ما ورته ویلي که نه نور 14 لکه کارته د ځمکې نه غټ، سپومې وړه ده، سپومې نږدې ده او نور ډېر لرې شم. چاوی چوټي کې چوټي به کوم سبق پنا نه څوک وایي، پپا نه خو خلاص یې که نه. زما تروس عالم و مستاد تمر ورته دا راوړه یې راوړو بابې تم یو ورځ م دونه وي چې مه راوړه، خو روزانه یې راوړه، ترکاري راوړه، غوښه راوړه، نو بیا به خلاصېږي. نه اوس خو خلاص یم عظیم، که واده مو کو کور ته لاړ. انجیوز خطرناک جماعتونه. الله باب الكفر بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة في كفر بالله وفيه قال ها ده خو بس راته وایه ما خو ډېر ول
گوره خچی که مسانی ازا آسان ویم شی لاسیگی سم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید العالمین باب الكسوف بسم الله الرحمن الرحیم دعوذنا ذکر باب الصلاة في كسوف الشمس د کسوف او د خسوف مبارک در تمام پا ظاهری اسباب بیان کړو پرو شریعت مطهره دغه ظاهری اسباب باندې انکار نه کوي او د مسلمان توجه په اسباب حقیقیو او په معاصر حقیقي ورزول غواړي وته دغه وخت کې منځو کا دا وخت کې خدای ته زاریو کا او دا عقیده ولر چې دا څه چي دي دا ټول په قدرت او اراده او اختیار ده د کسوف په مسله کې پنځو مسلو کې خلاف اول دا چې کسوف کې هر رکعت کې دو رکوګانې دي که یو رکوع ده لکه د عامون په شان نو دا درې واړه امامان په یو رکعت کې دو رکوع وایي رکعت رکوع به وکړي بیا به پاس بیا به تلاوت شروع بیا به رکوع نو دو رکعات او څلور رکوعان زمونږ احناف د عام مونځ په شان وایي هر یو رکعت کې یو رکوع امام بخاری م دا رایه خوښه کړې ده ځکه هغه حدیث چې دلالت کوي په دې چې په هر رکعت کې یو رکوع ده او صلات کسوف د عام مونځ په شان دی حدیث د ابو بکر هغه د مخکې ذکر کړی او دا د مختلفو صحابانو نقل او د دو رکوګانو حدیث نقل کړي د اشیو د ابن عباس او لاندې جدا عناوینو د لاندې ذکر کړي امام بخاری دا قاعده ده چې حدیث د شرط مطابق دی خو دا غرینی خوښه کړی ما په بل ځای کې وروړي بیا مسله دا چې کسوف کې قرات جهري دی او که خفیه دی درې امامان قرات خفیه وایي ځکه صلات کسوف د ورځې او د ورځې مونځ دی عجمه امام احمد سے بو صاحبین مبارکین قرات جهري وایي او جهر اولاد او فقد سنت دریم دا چې خطبه پکې شته کنه مالک او ابو حنیفه خطبه نه وایي او شافعی سے پدې مسله کې حنابلہ سره شافعی سے حنابلہ او صاحبین خطبه وایي پکې لکه د اختر د خطبه پشا رستو د منظر سلورم مسله په اوقاتو کې ده امام ابو حنیفه او مالک سے وایي په اوقاتو مکروهه او کې نه کیږي لکه بعد العصر ادا باقی امامان وی کی پکې دا مستثنا ده پنځم دا چې د کسوف او د خسوف مسله یو ده که جدا خسوف د سپومې تندر نیولو ته وایي او کسوف د انور تندر نیولو دا عام امامان یو شانتي ګڼي احناف وایي خسوف القمر کې جمع نه راغلی جمع کراغلی دا پا کسوف الشمس کی راغلی دا نو دا سپومه پا تندر کی چونکه شپی او دا شپی اجتماع گرانه او هر سڑی دی زان لمنزو کی دی پنزو مسلو کی خلاف او دا میرد اجمالی نوی نو میں مسئلہ چی احمو چی رکو یو رکو دا پرکات کی که دو رکو دی دوار صحیح حدیث راغلی احناف د دو رکوع نه جواب په دو طریقو سره کوي اول دا چې بعض روایاتو کې یو رکعت کې درې رکوعګانې راغلي یو رکعت کې څلورم راغلي یو رکعت کې پنځم راغلي نو دا غزياتي رکوعګانو نه څه جواب کوي فما هو جوابكم عن هذه الركوعات الزائده هو جوابنا عن الركوع الثاني
حافظ ابن حجر وی هغه اوهام دي دراویان مونږ وی د دې اوهام څه دلیل دی اکه مونږ دا وایو چې د ادبرو کوګانم اوهام دي دراویان دویم جواب دا چې حضور درو کوګانې کړي دي ذکر په صحیح حدیثو کې راغلی خدا غلبې د حال لا وجه علامه د قدرت ولید نور د دوزخی پکې ولید جنت ولید نو دیتا رکوع عند رؤیت الآیات وی لکه حضور چې بسجده کولا عند رؤیت الآیات نو رکیم کړی عند رؤیت الآیات او دلیل دا چې فتح مکه کې نه ناوته نو سره ښکته کړو داسې او سره د پالان د کتې سره لګېده نو هغه رکوع عند رؤیت الآیات د خطبه مسئله نه احناف جواب دی چې دا خطبه خو کړې ده حضور مبارک خدا خطبه رسمي نه وه دا هغه وخت سره یې وعظ وکړه لکه سړی د یو مانځه نه پس یو وعظ وکړي د خلقو دا عقیده وه چې دا نن چې لمر تندر نیولی دی دا جمادی الاولی میاشت وه ښه نهم کال و د هجرت دا زمونږ میاشت چې اوس به سهار یا بله شروع شي نو نور تندر نیوله پاغرد ابراهیم سے مفاتیو د حضور زوی د خلقو دا عقیده ده چې انوار یا سپومه تندر نیسی دا یو لوی سړی مړ شي نو ځکه حضور مبارک وینا دا عقیده ملاړه دا اوس په